موجود مثلا چې تاسو ته پته ده خلک د اوس نه د ماشومانو دپاره د سامان مختلف قسم سامان اخیستو دپاره اراده لري دې دوکان کې موږ ولاړ یو تپوس کوو چې د نوم څه دی او د څونه وخت نه دی کاروبار کوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه ورور خیر جوړې ماشه ډېر تاسو سره اوس په دوکان کې څه شی ملوي؟ هر شی شته بس تیار ریډیمیډ کپړې ملوي هر قسمه شی ملوي. او نرخونه څنګه دي؟ تیر کال نرخونه څنګه او سکري نرخونه څنګه دي؟ سکل ګران دي او تو کو پرشن تاسو خرڅوي کنه داسې بس خلک دوانه تو کم کو پرشن کتونکو د شبیر تاسو ور د مصر یو غاک ولاړ د مننه کو چې مو د ټایم راکو دنه تاسو کو دکان ته راغلي دی ګورو چې د کم زیاده. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی زه سلار زویم دلته ډیر په خوانه مونږ راځو سامان ته خپل دی ورټونه هم برابر دي او هر قسمه کپړه ور سره ملاویږي ماشومان ور سره ملاویږي زنانه ور سره ملاویږي نور بازار کې مطلب شته خو دلته دی ورټونه ډیر زیات برابر دي او هر قسمه مطلب ښه کوالټي والا کپړه ور سره ملاویږي. نن بس په سره راغلي نن هم راغلي ماشومان څخه کپړې مې وړلې هغه به سره راغلي. ښه نو تا ویل چې نرخ یې ښه دی بهرحال څومره وخت د دې دوکان ته راځي؟ جی دلته خو زه تقریبا د 2 کال نه راځم یو ملګری و هغه به سامان به ته وړو نو هغه راته راځي راوښودل و چې دلته هر قسمه کپړې ډېرې ښکلې کپړې میلاویږي نو هغه ملګري په ترو باندې دلته راځي و دا 2 کاله تقریبا وکړي. اوس ته څه راته کړی څه شی اخلي؟ بس اوس مې ماشومان څه کپړې وي هغوی مې ته وړلې. زه د پاټک یم صدیق آباد پاټک او د شبیر خاله راغلی ستو ډېره ښه کپړه وساده ماشومانو دپاره مو څه دي او زنانو دپاره مو څه دي. ته خپله څه شی اخلي؟ زه ماشومانو کپړې سوټونه. څونه وخت نه دلته راځي؟ یاره یو 2 کاله کېږي. نرخ یې څنګه دی د شبیر؟ ډېر ښکلی ریټ ورکوي. کتونکو د شبیر دوکان دی لاندې بیسمنټ کې د شمت کوڅه کې ښار کې مشهور دوکان دی. بهرحال موږ په دې غرض باندې دا راپور ساز کړو چې اوس په ښار بازار کې خلک ډېر ښه کاروبارونه کوي هغه څیزونه چې خلکو به د لاهور نه راوړو پېښور نه به راوړل اوس زموږ په خپل ښار بازار کې د تمام څیزونه د ماشومانو ملوي